اکثر زموږ د پښتنو سره دوکې شوي نو په دغه بیس باندې موږ په پاکستان کې او په افغانستان کې د پښتنو لپاره د برانچونه کولاو کړه او زموږ مین میشن دا دی چې د دوبۍ کم پراپرټي ده په هغه کې خلکو ګټې وکړلې چې زموږ پښتانه هم استفاده شي دغه مارکیټ نه. زمونږ مقصد همدغه مقصد دی چې کم پښتانه په محنت باندې کمې پیسې ګټلي خپلې حلالې پیسې هغه ول موږ په داسې ځای کې انویسټ کړو چې هغې ته ګټه هم راشي او داسې یو سکیور انویسټمنټ یې وشي چې څه ټیم هغه خرڅول غواړي د ګټې سره هغه خپله پراپرټي خرڅه کړي. دلته خپلو پښتنو له پراپرټي راوړې ده او کوشش هم ده چې هر پښتونو دوبۍ غونته کې ماډرن سټي کې چې هغې ته څه دبره د 210 ملکونو خلک را روان دی هغه خلک استفاده کیږي. زموږ پښتانه لږ شاته پاتې شوي دي یریږي چې د خپل پښتون قام د دې ذهن نه دا یره ختمه کړو او رهنمایي وکړو په ښه طریقه باندې په خپل زبان کې هغې ته تشریح ورکړو پوه یې کړو بیا چې کوم ډاکومنټیشن یې دا پیسو هغه لیندین هغه ورته په داسې طریقه باندې وکړو چې هغه ته څه تکلیف میلاو نه شي. اولنۍ زه خو به دا خبره وکړم چې د 22 کالو نه زه په دغه ملک کې مشته یم ژوند پکې کومه. دا ملک زما د مخې را جوړ شو که د تجربې خبره وکړو نو د ریل سټیټ چې څومره هم خلک راغلي دومره تجربه به نه الحمدلله چې څومره هلته کې زما دغه وخت مطابق تجربه ده. دویم دا چې زما 100% چې کوم سټاف دی پښتانه مې ساتلی دي په دې وجه زه د پښتنو رهنمایي کومه. زمانه ولی پښتانه والی زمانه پښتانه په دی وجالي چې یو اولنې خو زه دغه پښتون رور یم. دویمو زه په خپل زبان کې هغه تشریح ورکوم که هغه ته د لینګویج او څه مسله نو هغه ورته مکمل من ختمه کړې ده په خپل زبان کې پوهه کوو. بل یوازې پراپرټي اخیستل نه دي زمونږ یو خپل سرکل دی د څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه چې هلته کې د 22 کالو نه یم نو که بیا سبا له هغه پراپرټي خرڅوي نو د هغه صرف په موږ باندې یو غږي او موږ ولا پراپرټي خرڅو. بیا د هغې دپاره د انویسټر ویزه شوله ګولډن ویزه شوله بیا هغې پیملین راولي هلته کې د هغې دپاره هغه د ویزو هغه منډه تړله د دې هر دغه دپاره ما یو خپل کس کې نولی دی په کمپنۍ کې هغې له زه د خپل طرفه تنخواه ورکوم او زه خپلو پښتنو ته دا پری اپ پوسټ دا سرویس ورکوم صرف هغې دغه ویزې پیس جمع کوي او نور ټرانسپورټیشن هلته کې اکوموډیشن ورته پرووایډ کوم هلته کې چې راشي موږ پښتانه په میلمستیا باندې مشهور یو په ټوله دنیا کې د خپلو پښتنو میلمستیا هلته کې کوو. نو داسې ډېرې خبرې دي چې دا نورې کمپنۍ نه ورکوي دا رفیق حسن او العصريه ورکوي خلکو. داسې دا چې د دوبۍ کم جوړ کړی دی د پراپرټۍ دپاره چې ته څنګه اولنۍ ډاون پیمنټ وکړي نو ستا پراپرټي ستا په نوم باندې انتقال کیږي. نو چې ته څنګه ډاون پیمنټ وکړي یا 10% یا 20% ته په هغې کې ورکړي نو پراپرټي ستا په نوم باندې ټرانسفر شوله ته د پراپرټۍ مالک شولې حکومت ستا ذمہوار دی تا ته به د هغې نه ډاکومنټس میلاویږي. بیا چې بقایا کم انسټالمنټ دي هغه انسټالمنټ چې ته په ټیم باندې دخې او کم ټایم یې تاله درکړی دی هلته کې د پراپرټۍ چې تا ته به کال بعد چابي میلاویږي یو نیم کال بعد به درته میلاویږي 2 کاله بعد به درته میلاویږي. په دې کې د دې دپاره هغو یو اسکرو اکاونټ جوړ کړی دی. اسکرو اکاونټ هغې ته وایي چې کمې پیسې د دې کسټمر نه واغستلی شي د دې بایر نه واغستلی شي د دې مشتري نه واغستلی شي هغه د دغه ډیولپر اکاونټ ته نه ځي هغه اسکرو اکاونټ ته ځي او اسکرو اکاونټ چې کوم دی هغه د دوبۍ لینډ ډپارټمنټ د هغې په خپله باندې حفاظت کوي هغه پیسې په هغه پروجیکټ باندې لګي. نو د دوبۍ پراپرټي چې ده د 100% نه 200% کاره ده او پخه ده چې دا به خپل مالک ته میلاویږي. زمونږ 4 برانچونه دي په سعودي عرب کې هم برانچ دی په افغانستان کې هم برانچ دی. نو په افغانستان کې چې د افغانستان کم لوکل خلک دی د هغې دپاره موږ وړې پروجیکټ یې هلته کې لاونچ کوو. زموږ سره ویلي دي زموږ سره اپارټمنټ دي هلته کې زموږ سره خلک انویسټمنټ کوي. داسې که پاکستان خبره وکړو نو دلته کې موږ خپل کنسټرکشن کوو اپارټمنټ هم ورکوو او ویلې ورکوو. خو الحمدلله زموږ چې کم کار مي هغه لکه 100% یا کو موږ د خپل انویسټر چې زموږ سره کوم انویسټمنټ یې کړی د هغه پراپرټي خرڅو نو تر د هغې پورې د خپل کسټمر سره ولاړ چې تر څو پورې هم چابي نه یې ورکړي. په پاکستان کې زیاتره د خلکو سره دوکې کېږي. زموږ الحمدلله د واد العصريه پراپرټۍ زه چیلنج کوم ما د یو کس را مخامخ یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې چې یاره واد العصريه پراپرټي سره موږ پراپرټي اخیستلې وه او موږ ته میلاو شوې نه ده. یاره که ستاسو د چینل په تواسط باندې موږ لا راځي نو بیا هغه ډیپینډ کوي چې هغه څه شی اخلي لکه هغه څومره انویسټمنټ کوي خو حتما به هغې له موږ ډسکاونټ ورکوو که ستاسو د چینل په تواسط باندې موږ له کم قسم راځي او ستاسو ریفرنس موږ له راکوي چې موږ ویډیو دلته کتلې وه اوس چې کوم په د جمعې په ورځ باندې زموږ دا پروګرام دی په کبیر ریسټورنټ کې په رینګ روډ باندې
نو دا یو داسې موقع ده چې ان شاء الله تعالی موږ به هر پښتون لا په دې کې ډسکاونټ ورکو او غواړو چې هر پښتون استفاده شي که نن دا پراپرټي واخلي او کال بعد هم خرڅوي نو زه ورته د نن نه دا مبارکباد ورکوم چې د 30 نه واله تر د 35-40% پورې به په 2026 کې په دې میاشت کې ګټه کوي په 12 میاشتو کې ان شاء الله هر پښتون لا هر هغه کاروباري کس لا چې هغه ځکه چې د پراپرټي په بار ملک دا نو چې تقریبا د هغه سره په سٹارټینګ کې 1 لک درهم کیش ورسي او بیا 10,000 8,000 9,000 12,000 دا قسط ورکولای شي. دې کې زمنګ سره 15 قسمه پراپرټي نه دي. یو کمرشل دا چې کم دکانونه دي افیسونه دي لکه دا په ریټیل کې راځي او افیسز چې کم دي دا 2 قسمه شو. دریم قسم دا چې یو کس ته هغه وي چې ما ته په لانګ ټرم باندې انویسټمنټ پکار دی زه په فیکټری لګوم نو هغې ته انډسټریل وایي. بیا د اپارټمنټو ځان له پراپرټي دا لکه یوه داسې دنیا ده چې دا په سیټي کې جوړیږي اپارټمنټو. که زه د دوبۍ خبره وکړم د برج خلیفه سره زمونږ هلته کې پروجیکټ شته دی چې لکه ته د خپل بالکني نه به ډایرکټ برج خلیفه ګورې. زمونږ سره د برج العرب سره شته دی زمونږ سره د اټلانټس سره شته دی. نو هغه د کسټمر په بجټ باندې ډیپینډ کوي چې هغه کومه قسم پراپرټي اپورټ کولای شي او غستلی شي. نور زموږ سره 15 قسم پراپرټي نه دي په دوبۍ کې. افیسونه شته دی ویلې شته دی ټاون هاوس شته دی. یو کس یې هغه وایي چې زه پوره بلډینګ جوړول غواړم نو د هغه ته موږ پوره لینډ هم پرووایډ کولی شو. نو هر قسم کار موږ کوو لکه چې د پراپرټۍ سره څومره ریلیټډ ریکوایرمنټ دي دا به ان شاء الله تعالی د واد العصريه د چترۍ د لاندې هر انویسټر ته. زموږ لوکیشن د افیس لوکیشن هم په رینګ روډ باندې دی. زموږ الحمدلله برانچ کولاو شوی دی هغې تقریبا 3 میاشتې وشولې او دا پروګرام چې کوم دی دا په کبیر ریسټورنټ کې دی او زه همیشه کوشش کوم کبیر زموږ برانډ امبیسیډر هم دی. داسې د پښتانه چې زمونږ څنګه دعوه کوي چې لکه تاسو ورته سره انویسټمنټ وکړئ نو دوی ته هلته کې ریسپیکټ میلاو شوی احترام ورته میلاو شوی دی. او زه هر پښتون ته وایم چې راشئ زما سره په دې نمبر رابطه وکړئ 00971 5021 85496 په پښتو کې برته هم وایم 00915021850 4 او خواهش کوم چې تاسو په دې چینل په دغه باندې دا نمبر سره ورکړئ او هر پښتون راشي په دې کې خپل انویسټمنټ په دوبۍ کې وکړي ځکه چې د دوبۍ پلان کم دی د 2000 پورې دا لاونچ شوی دی او په دې باندې کار هم روان دی. نو چې تاسو نن پراپرټي اخلئ تاسو به 100% پای کې ګټه هم کوئ او زه غواړم چې زه په خپله تاسو له تشریح درکړم ستاسو دپاره راغلی یم نو دا موقع ضایع نه کوئ.